سلمان جان ما په دې باندې د خپلو تحفظاتو اظهار په مختلفو مجالسو کې په تقاریبو کې کړی دی چې د ملک محافظین چې کوم دی د ملک د امن د بربادۍ دپاره هغه داسې ډیپلوماسي جوړوي چې په 31 جاز کې د افغانستان نه دهشتګرد راولي او بیا مختلفو چوټیانو ته خېجوي. په دې عمل کې به امن څنګه راشي؟ زه محسوس وم چې زما په ملاکنډ ډیویژن کې ډېر علما کرام ټارګټ شو، زما د علاقې معززین قائدین حمایدین ټارګټ شو. ملک تمام چې کوم دی امن دی. ما اوس دا خبره وکړه زموږ امن په وینټیلیټر باندې دی، زموږ سیاحت او زموږ تجارت او زموږ زراعت او زموږ هر څه په وینټیلیټر باندې دي. داسې نه ښکاري چې دلته د آئین بالادستي شته، د قانون حکمراني شته. ملک د بدامنۍ شکار دی چې بدامني تیزه شي بیا په خلکو کې افراتفري راځي. زه وایم الله دې نه کي خو دویم نیپال دلته جوړیږي چې ظلم حد ته ورسي، مظلوم چې کوم دی ډیر شي، ظالم چې کوم دی راپاسي په میدان کې او دندناتې چې کوم دی هغه ګرځي، بیا به قوم خامخا راوځي. سټیټ زمونږ چې کوم دی امن د امن چې کوم دی کنیکټ زمونږ د پینټاګون سره دی. او زه برملا دا خبره کوم چې د ملاکنډ ډیویژن امن قصدن آمدن خرابېږي. د دې ځای په معدنیاتو باندې، د دې ځای د زمردو په کان باندې، په ځنګلاتو باندې د پینټاګون ګهري نگاه ده. او زمونږ حکمرانان دا زمونږ بدقسمتي ده چې دا د خانه کعبې په ځای باندې هره میاشت کې یو ځل د پینټاګون طواف کوي. لہذا په هیڅ صورت باندې موږ د سوات په امن باندې ګهرا نظر لرو او چې د دې امن خلاف کم سازشونه کیږي، څوک اداکاري کوي، فنکاري کوي، ډرامه بازي کوي، شوټینګونه کوي، په دې باندې ټول قوم پوهه دی. الله دې نکي خو که مزید بربادۍ طرف ته امن تو قوم به د 2023-24 شانتې بیا میدان ته راوځي او د امن د بحالۍ دپاره به اواز پورته کوي. او که موږ د امن د بحالۍ اواز پورته نه کړو، والله په بالله ټول عمر به جنازې پورته کوو. زه غیر محفوظ یم، زما بچی غیر محفوظ دی، زما دوست غیر محفوظ دی، تاجر غیر محفوظ دی، صنعتکار غیر محفوظ دی، د هر طبقه فکر خلک غیر محفوظ دي. سټیټ خدا ذمه داري ده چې دلته د جان و مال حفاظت د پاکستان د جوړېدو مقصد ده. په قرارداد مقاصد کې دا خبره لیکته چې د آئین د قانون حکمرانی وي. دا بله خبره ده چې لا اله الا الله په نوم ملک په مارز وجود کې راغلی او نظام پکې 77 سال وشته د لینن او د مارس نظام چلیږي، د موزتنګ نظام چلیږي. دلته ته ګورې اسمبلو کې یو نیم کال وشو، یو بل د قومي مفاداتو دپاره نه دی پاس شوی، د امن باندې خبرې نه دي شوي. په یو نیم کال کې بیلونه پاس شوي دي، خو د سینټ د چیرمن تنخواه څه وشو، د ډپټي چیرمن، د سپیکر، د ډپټي سپیکر، د صوبایي ممبرانو تنخواهګانې د خپلو مفاداتو دپاره. دا ملک په اردیننس چلیږي، اسمبلی براینام دي، د چا په اشارو چې چلیږي. تاسو په هغې په خپله هم پوهېږئ. تاسو وګورئ زما جداګانې حیثیت چې ختم شوی د دې خاص مقاصد وکنه. او ما تاته اشاره درکړه چې پینټاګون د دې ځای په معدنیاتو په وسایلو باندې د قابض کېدو کوشش کوي. او دا انټرنیشنل خبره ده، د واشنګټن پوسټ لیکلي دي، د زباري هوایي خبرې نه کوم. او تاسو ګورئ چې زموږ ماربل، زموږ زمرد، زموږ ځنګلات، زموږ خوږې اوبه په دې باندې څوک د قابض کېدو کوشش کوي. ډېره مهرباني.